امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په دل باره کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې عبدالعزیز والد نصیب الله خلک ډېره سخت بېدردۍ سره قتل شوی دی او تر اوسه پورې د قاتلانو پته لا نه ده لګېدلې چې آخر هغه قاتل ګرفتار کړی شو په 3 غنټو کې دننه هغه څنګه ګرفتار کړی شو. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وښایئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینوالو تاسو ته یاد وي چې تېره ورځ په دیر کې نامعلومو کسانو د عبدالعزیز والد نصیب الله چا ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی چې د قاتل پته یې نه لګېدله چې د هغې نه بعد به د ټولو خلکو د عبدالعزیز والد نصیب الله دغه لاش راواغستو او د سړک د پاسه یې 6 ګنټې ایښی. د ټولو خلکو د حکومت نه همدغه غوښتنه وه چې زموږ دا قاتل دی ګرفتار کړی شي، ځکه چې دا سویم قتل دی چې او د قاتل پته نه لګي. عزتمنو هغه د دیر پولیسو په 3 غنټو کې دننه د عبدالعزیز والد نصیب الله قاتل ګرفتار کړی شو چې د دغه قاتل نوم سلیمان والد سید عالم دی چې د دیر د کوټه کې اوسیدونکی دی. خو مینوالو چې دته د اوس اخر کومه سزا ورکړل شي حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.